بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو امیر سبق نمبر 27 سے نن به ان شاء الله مونږ د اسم غیر متمکن دریم نمبر قسم وایو اسماء موصوله. نو دا اسماء موصوله چې ده کنه دا د اسماء د اسم جمع ده، موصوله د موصول جمع ده. موصول ټیک شو، دا یو قسمه اسمونه دي. زیره توسویم ان شاء الله په دغه بیا معنی به هم درته وایم، بیا به د دې استعمال طریقه به هم درته ښیم. نو اسماء موصوله چې ده کنه دا یو څو اسما دي او دا مبنی دي، یعنی د مبنی مشابه دي، مبنی الاصل خضری دي او اسم غیر متمکن اته قسمونه دي او اته وانه قسمونه مبنی دي. نو دا اسماء موصوله د اسم غیر متمکن دریم قسم دی. نو سوم معنی ده د اسم غیر متمکن دریم قسم، د اسم غیر متمکن دریم قسم اسماء موصوله دي. د اسم غیر متمکن دریم قسم اسماء موصوله دي. چون معنی ده لکه الذي ده دا اسم موصول دی، اللذانی او اللذین. الذي د یو سړي د پاره راځي، اللذان د دوو سړو د پاره راځي او اللذین د دوو سړو د پاره راځي. اللذان حالت رفعی کې د دوو سړو د پاره راځي، اللذین حالت نسبی او جری کې د دوو سړو د پاره راځي. او الذين والذين د ریو معنی او الذين معنی هغه ټول سړي یا کم سړو چې یا کم خلکو چې ٹھیک شو. معنی به ښکته ویم خو دلته صرف یا وګورئ چې دا اسم موصول دی. دا الذي اسم موصول دی، یو سړي دپاره راځي. دا اللذانی او اللذین دا د دوو سړو دپاره راځي. ٹھیک شو، دا دواړه د دوو سړو دپاره راځي، یو حالت رفعی کې وي یو حالت نسبی کې وي. او الذین چې دی الذین دا د ډیرو سړو دپاره راځي. التی د یوې ښځې دپاره راځي، دې ته اسم موصول وایي. اللتان او اللتین دا دواړه دا یو حالت رفعی دی او دا حالت نسبی او جری دی. نو دا دواړه دوو ښځو دپاره راځي. اللتان هم دوو ښځو دپاره راځي، اللتین هم دوو ښځو دپاره راځي. او اللاتی او اللواتی دا د ډیرو ښځو دپاره راځي. دا دواړه د جمع دي، دا دواړه د جمع دپاره راځي، جمع مؤنث. نو که ته دا اللاتی استعمالی او که اللواتی استعمالی دواړه استعمالولی شي. او ما چې دی که نه ما دا اسم موصول دی او د غیر ذوی العقولو دپاره راځي. غیر ذوی العقول یعنی چې عقل یې نه وي. درې مخلوقات الله داسې پیدا کړي چې هغوی له الله عقل ورکړی دی. انسانانو له الله عقل ورکړی، فرشتو له الله عقل ورکړی دی او جناتو له الله عقل ورکړی. د دریو مخلوقاتو له الله عقل ورکړی. نور څومره مخلوقات چې الله پیدا کړي هغې عقل نشته، که هغه ځناور دي او که هغه څیزونه دي، که هغه خاري وغیره دي، نو د دې عقل نه وي. دې ته غیر ذوي العقول وایي. غیر ذوي العقول معنی چې عقل یې نه وي، او ذوي العقول معنی ده چې عقل یې وي. نو دا ما چې دی که نه ما دا غیر ذوي العقول دپاره راځي چې عقل یې نه وي، هغې دپاره به ما استعمالیږي. دا که زه وایم ما هذا دا څه دي، دا څه څیز دی. او که چېرته دا زید وي نو زه به بیا ما هذا نه وایم، زه به وایم من هذا دا څوک دي. نو یو دا من دی، نو منم دا ما چې دی دا هم د الذي په معنی کې دی، الذي په معنی استعمالیږي. او منم د الذي په معنی استعمالیږي. ٹھیک شو. الذي خود دا الذي د غیر ذوي العقول لپاره راځي چې عقل یې نه وي، یعنی څیزونو لپاره. او دا من چې دی الذي په معنی چې دی نو دا د عقل والا څیزونو لپاره استعمالیږي. لکه من هذا دا څوک دي، نو زه وایم هذا جمیل، دا جمیل دی. او ما چې دی که نه نو زه وایم ما هذا دا څه څیز دی. نو بیا خلک وایي هذا قلم، دا قلم دی. نو د څیزونو دپاره ما اسم موصول استعمالیږي او د جاندارو دپاره عقل والاو دپاره من استعمالیږي. ٹھیک شو. او ایون او ایتون دا ایون هم اسم موصول دی، ایتون هم اسم موصول دی. همدقه د الذي په معنی کې دا ایون راځي او د التی په معنی کې دا ایتون راځي، التی په معنی کې راځي. ٹھیک شو. نو ایون معنی دا کم یو سړی او د ایون او د ایتون معنی دا کم یو ښځه. ٹھیک شو. او الف لام بمعنی الذي یو قسم الف لام دی چې هغه هم د الذي په معنی دی. یو قسم الف لام دی هغه د الذي په معنی دی. در اسم فاعل و اسم مفعول، په اسم فاعل او اسم مفعول کې اسم فاعل او اسم مفعول په شروع کې چې کوم الف لام راشي کنه نو د هغې الف لام معنی وي الذي. لکه ګورئ دا الضارب چې دی کنه ضاربون، دا اصل کې دی ضاربون. دې ته وګورئ
ضاربون دی دې ته اسم فاعل وای اسم فاعل ورته وای دې ته اسم فاعل وای د دې اسم فاعل په شروع کې چې کوم الف لام راشي کنه نو د دې الف لام معنی را الذی 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 د دې معنی وی ها نو ګورئ ضاربون معنی را وخون کې یعنی وخلو والا یو سړی او الذي ضارب الذي ادا الضارب الضارب بیا په دا تنوین ناراضي چې شروع کې د الف لام لګو تنوین په بیا لره کې نو دا بیا راشي الضارب 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 نو دا الضارب چې کنه دا سیویه د دې معنی دی الذي الذي ضرب ضرب هغه سړی کم چې وخل وکړه یا الذي يضرب هغه سړی کم چې وخل کوي هغه سړی کم چې وخل کوي نو ګورئ نو د دې الضارب په شروع کې چې کم الف لام وي نو دا د معنی وي الذي یا عمده مؤنث کا الضاربتو 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 نو بیا به د دې الذي معنی وي التي التي هغه مؤنثه ضربت چې هغه وخل وکړه ٹھیک شو یا تضربو التي تضربو هغه مؤنث چې هغه وخل کوي ٹھیک شو او نو دلته کې اوس مونږ ته وای داسې الف لام چې هغه د الذي په معنا کې وي نو هغه په دوو اسمونو کې د اسم فاعل په شروع کې چې راشي او د اسم مفعول په شروع کې راشي چون الضارب لك الضارب الضارب دا الضارب اسم فاعل د په شروع کې د الف لام راغی د دې الف لام د الف لام چې د الذي په معنا کې دی نو ګورئ ما د الضارب نه بیا جوړ کو الذي ضرب الذي ضرب یا يضرب الذي ضرب یا الذي يضرب ٹھیک شو المضروب دا المضروب چې دا اسم مفعول دی دا اسم مفعول په شروع کې چې کوم الف لام راشي نو د دې الف لام معنا د الذي الذي ضرب الذي المضروب معنا دا مضروب معنا دا وخل شوی سړی وخل شوی سړی ٹھیک شو او چې د په شروع کې الف لام لګي نو د دې الف لام معنا دا الذي المضروب معنا دا الذي ضرب هغه سړی چې وخل شوی یا الذي يضرب هغه سړی چې وخل کیږي بمعنى الذي نو دا الف لام چې د المضروب په شروع کې راغی د دې الف لام معنا دا الذي دا المضروب معنا دا الذي ضرب یا الذي يضرب الذي يضرب او ذو چې کنه ذو نو دام د الذي په معنا کې دی د دې ذو معنی د الذي خدا ار یو ذو معنی نه قبیله بنی طوی چې دا په عربو کې او قبیله تیر شوی دا د حاتم طایی رحمت الله علیه دا حاتم طایی د عیسی علیه السلام په مذهب باندې او د نبی علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې او دا چې په صحیح عیسائی مذهب باندې او صحیح هغه وخت کې چې کوم صحیح عیسائی مذهب نو په هغه باندې او صحیح سره او توحید په توحید باندې به ایمان لرلو او نو حاتم طایی چې کنه نو دغه د قبیله معنا د دې قبیله نوم دی قبیله بنی طی قبیله بنی طی نو حاتم طایی طایی معنا دا چې د قبیله بنی طی والا سړی دی حاتم طایی نو زو چې کنه زو د معنا دا الذي در لغت بنی طی در معنا دا کی او لغت جبه ته وای جبه ته او بنی طی معنا دا بنو طی د بنی طوی قبیله په جبه کې د بنی طوی قبیله په جبه کې چې دا کوم ذو لفظ دی نو د دې معنی د الذي نحو لك جاءني ذو ضربك جاءني زما خواله راغی ذو هغه سړی ضربك چې هغه تو والی زما خواله هغه سړی راغی چې کم سړی چې تو والی نو دا الذي د دې زو معنا دا د دې زو معنا ما وکړه الذي دا الذي معنا مې ول وکړه ها جاءني الذي ضربك یعنی بمعنى جاءني الذي ضربك نو د دې زو معنا دا الذي دا دې ما دا معنا لیکلی دا ٹھیک شو بدان کې ته پوه شې چې ايون و ايتن ايون کم یو سړی او و ايتن کم یو خزه ٹھیک شو معرب اس چې دا ایون او ایتون چې دا معرب دي ایون او ایتون دا معرب دي
نو دلته کې خو مونږ د مبني دا سوال په مونږ راځي که نه چې مونږ خو د مبني بحث شروع کړی دی نو تا پکې د ایون او ایتون معرب ولي وي نو پوه شئ د دې مطلب دا دی چې دا ایون او ایتون نه دي د دې د استعمال څلور طریقې دي د دې د استعمال څلور طریقې دي په یو طریقه کې مبني دی او په دریو طریقو کې دا معرب دی نو که چېرته دا ایون او ایتون دلته مونږ نه ذکر کړی که نه نو بیا به خلکو وایي چې دا ایون او ایتون دا همیشه دپاره معرب دي څلور وانو حالاتو کې د استعمال چې کوم څلور طریقې دي په څلور وانو طریقو کې دا معرب دی نو هغه مبني به یې ته ښکلی و نو دلته کې اوس مونږ ځکه دا ایون او ایتون استعمال کو او ورته مو وی چې ګوره دا په دریو حالتو کې معرب دی په یو حالت کې دا مبني دی نو مونږ د مبني قسمونه شروع کړي دي نو کله کله به دا ایون او ایتون راځي مونږ ته به په کلام کې راشي په جمله کې به مونږ ته راشي نو بیا به مونږ په هغې کې پیژنو یعنې مونږ به په هغې کې د پیژندلو کوشش کوو چې دا اوس مبني دی او که معرب دی نو یو حالت کې مبني وي او دریو حالتو کې دا معرب وي د هغې باندې درته بحث کوم خو اول درته د اسماء موصوله د کلماتو بحث کوم اسماء موصوله چې دی که نه اسم موصول دا د وصل نه اوتېری د وصل نه او وصل معنا د ملاوېدل ملاول یا ملاوېدل ټیک شوه نو دا اسم موصول چې دی که نه اسم موصول دا د یو جملې سره موږ ملاو کړو که نه د دې اسم موصول نه وروسته یوه بله جمله راشي نو دا اسم موصول او هغه جمله موږ را یوځای کړو نو بیا دا د بلې جملې یو جز جوړېږي یوه حصه جوړېږي د یوې جملې حصه جوړېږي خو د اسم موصول نه وروسته به یوه جمله خبریه وي که هغه جمله فعلیه خبریه وي که جمله اسمیه خبریه وي خو د اسم موصول نه وروسته به وي اول به اسم موصول وي وروسته به ترې هغه دغه به وي هغه جمله به وي ټیک شوه نو بیا به هغه جمله به د اسم موصول لپاره صله جوړېږي صله نو دا موصول او صله چې دي که نه دا به د جملې یو جز جوړېږي اسم موصول او صله دا دواړه به د جملې یو جز جوړېږي یوازې موصول د جملې جز نشي جوړېدی چې د سره د صله ملو کړي نه چې کله د سره صله ملو کړه او هغه صله اکثر جمله خبریه وي جمله خبریه که جمله فعلیه خبریه وي که جمله اسمیه خبریه وي خو جمله خبریه وي ټیک شوه نو هغه جمله خبریه به د اسم موصول سره ملو کړي هغه جمله خبریه ته بیا مونږ موصول صله وایو صله نو هغه جمله خبریه صله چې ده که نه هغه به د اسم موصول سره ملو کړي نو دا اسم موصول او هغه صله دا دواړه چې یو بل سره ملو شي که نه نو بیا دا د جملې یو جز جوړېږي د جملې یو مکمل جز جوړېږي نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي یې ټیک شوه او اوس مونږ اول د دې اسماء موصوله زده کوو او د دې نومونه معنی زده کوو نو اسم موصول دا الذي اسم موصول دی نو دا چې خپل صلې سره ملو شي نو بیا د جملې یو جز جوړېږي ځان له اسم موصول دا د جملې جز نشي جوړېدی دا د صلې محتاج وي د صلې ټیک شوه نو موصول او صله دا دواړه چې را یوځای شي نو بیا د جملې یو جز جوړ شي ټیک شوه ښه نو اوس ګورئ الذي معنا دا د واحد مذکر دپاره استعمالیږي واحد مذکر د یو مذکر دپاره الذي استعمالیږي او معنی دا هغه یو سړی یا کم یو سړی چې نو که ته دا معنی کې هغه یو سړی او که ته دا معنی کې چې کم یو سړی چې او اللذان دا تسنیه مذکر د دوه مذکرو دپاره استعمالیږي په حالت رفعی کې به اللذان وي حالت رفعی کې به اللذان وي او معنی دا هغه دوه سړي یا کمو دوه سړو چې نو دا الذي دا هغه اللذان معنا دا هغه دوه سړي یا کم دوه سړو چې نو کته دا معنا کې هغه دوه سړي او یا کته دا معنا کې کم دوه سړو چې ٹھیک شو اللذین دا اللذان دی دا حالت رفعی کی وی او دا اللذین دی دا حالت نسبی او جری کی وی حالت نسبی کې اللذین وی حالت جری کې اللذین وی تسنیه مذکر د لپاره استعمالیږي حالت نسبی او حالت جری کې د دې معنی د خبرنی په شان دی هغه دوه سړي یا کوم دوه سړو چې او الذین چې دا د جمع مذکر د لپاره استعمالیږي الذین جمع مذکر د لپاره استعمالیږي او معنی موږ دوه قسمه کولای شو هغه ټول سړي یا کوم خلکو چې هغه ټول خلق یا کوم خلکو چې هغه ټول سړي یا هغه ټولو سړو نه کوم سړو چې یا کوم خلکو چې یا ته هغه معنی کولای هغه ټولو خلکو یا کوم خلکو چې نو د الذین ته دغه دوه معنی کولای شي ٹھیک شو دا الذین شو دا الذین اسم موصول دی دا هم د خپل صلې محتاج وي او هغه صله ولا پوره جمله وي
التی چې ده التی دا د واحد مؤنث لپاره استعمالیږي د یوې ښځې لپاره التی استعمالیږي د یوې ښځې لپاره التی استعمالیږي او معنی ده هغه یوه ښځه یا کومه ښځه چې دواړه معنی کولی شي اللتانی او اللتینی اللتانی تسنیه مؤنث لپاره راځي خو حالت رفعی کې وي ټیک شوه نو معنی ده هغه دوه ښځې یا دا معنی وکړه کومو دوه ښځو چې او اللتین چې ده کنه دا هم د تسنیه مؤنث لپاره راځي دوه مؤنث لپاره راځي خو دا حالت نسبی او جری کې راځي اللتان او اللتین دا دوه چې دي دا د دوه مؤنث لپاره راځي او اللذان او اللذین دا د دوه سړو لپاره راځي ټیک شو نو دا اللتان چې ده دا د حالت رفعی کې وي او اللتین حالت نسبی او جری کې وي ټیک شو او د دغه معنی ده هغه دوه ښځې یا کوم دوه ښځو چې د اللتان معنی ده هغه دوه ښځې یا کوم دوه ښځو چې خدا حالت رفعی ده او اللتین معنی ده هغه دوه ښځې یا کوم دوه ښځو چې ټیک شو نو دا اللتان او اللتین دا دوه نه دغه دي او اللاتی چې ده کنه دا د جمع مؤنث لپاره راځي اللواتی د جمع مؤنث لپاره راځي اللاتی معنی ده هغه ټولې ښځې یا کوم ټولو ښځو چې او اللواتی معنی ده هغه ټولې ښځې یا کوم ښځو چې نو دا اللاتیم د جمع مؤنث لپاره استعمالیږي اللواتیم د جمع مؤنث لپاره استعمالیږي او یو بل اسم دی اللاتی اللواتی اللائی نو دا اللائی کتاب کې نو ځکه ما په دې نقشه کې نه دی لیکلی نو دا عموما په نور کتابونو نه معلوم دي چې اللائیم دا د جمع مؤنث لپاره استعمالیږي او ما چې دی که نه ما نو دا د واحد تثنیه جمع مذکر سیزونو لپاره استعمالیږي او مؤنث سیزونو لپاره استعمالیږي ما ورته لیکلی دی غیر ذوی العقول چې عقل نه وي د دې قلم عقل شته نشته ما تاسو ته وی درې سیزونو له الله عقل ورکړي انسانان فرشتي جنات دا درې سیزونه عقل والا دي نو د دې لپاره ما به نه استعمالوي د دې لپاره به من استعمالوي نو ما چې دی دا د انسان فرشتي او جناتو نه علاوه د نور هر څه لپاره استعمالولی شي زناورو دپاره به هم ته ما استعمالوي من به نه استعمالوي او د سیزونو دپاره به هم ته ما استعمالوي من به نه استعمالوي او من چې دی که نه من هم د واحد تثنیه جمع مذکر او مؤنث د دې لپاره استعمالیږي ذوی العقول معنی عقل والا انسان فرشته جنات د درو سیزونو لپاره من استعماله او ما به دا به د انسان جنات او فرشتې نه علاوه د نور سیزونو لپاره استعماله نو د ما معنم دا هغه یو سیز یا هغه یو سیز کم چې او د من معنی هغه یو سړی یا ښځه یا دا معنی هم کولی شي هغه یو سړی یا ښځه کم چې ټیک شوه ایون چې دا د واحد مؤنث لپاره استعمالیږي د دې معنی هغه یو سړی یا هغه سړی کم چې او ایتون د واحد مؤنث لپاره استعمالیږي معنی دا هغه یوه ښځه یا هغه ښځه کمه چې ټیک شوه اوس دا ایون او ایتون نه دي دا ایون او ایتون دا ایون د مذکر لپاره استعمالیږي ایتون د مؤنث لپاره راځي خو دا دواړه نه دي د دې د استعمال څلور طریقې دي اول طریقه یې زده کړئ چې دا ایون نه دی ایون اول به ایون ووایو نو مقه شانتې بیا ایتون هم دی ایون چې دا مضاف وي او د یعنی چې دا مضاف نه وي ایون چې دی که نه داسې به ووایې ایون نو دا ایون اسم موصول شو ایون او د صله چې ده که نه چې او ګوره صله همیشه جمله جوړیږي جمله لکه زه ووایم هو قائم نو دا جمله نه ده د دې د اولی حصې ته صدر صله وایي ټیک شوه د دې اولی جملې د اولی حصې ته د دې جملې د اولی حصې ته د هو ته صدر صله وایي یعنی د صلې اولنۍ حصه ټیک شوه نو ګورئ دا اصل کې داسې دی الذي هو قائم نو دا الذي اسم موصول شو ترکیب یې لږ زده کړه الذي اسم موصول هو چې دی که نه هو دا مبتدا دی او دا قائم خبر دی دا مبتدا د دې خپل خبر سره چې ملو شي که نه نو دا جمله اسمیه صله شوه دا دې ته وایي جمله اسمیه نو دا جمله اسمیه چې ده که نه دا د دې اسم موصول الذي دپاره صله شوه
نو دا الذي د دې خپل صله سره چې ملو شي نو بیا د جملې یو جز جوړیږي. نو دا صله چې نه ګن صله په دې کې دا اول حصہ دا مبتدا نه ده، دې ته صدر صله وای، دې ته صدر صله وای، صدر صله یعنی د صله اول حصہ صدر صله د صله دا ګوره دا هو قائم دا پورا جمله صله شو کنه. نو د دې صله دا اول حصہ نه دا اول حصہ دې ته صدر صله وای، دیتا صدر سیلا وای. نو ګورئ د دې ایون د استعمال څلور طریقې دي. ایون هو قائم، ایون هو قائم. ګورئ چې دا ایون نه دی، ایون دا مضاف نه وي، دا مضاف نه وي، صرف ډایرک ایون وي او صدر سیلا موجود وي، د سیلې اول حصہ موجوده وي. نو ګورئ دا هو قائم دا موجوده ده. نو په دې حالت کې دا ایون چې دا معرب دی. ګورئ ایون چې کله یوازې راشي مضاف نه وي، د یو بل اسم دپاره مضاف نه وي، یوازې را ایون راشي او د ده نه وروسته د جملې اوله حصه نه ده هغه موجود وي، د جملې اوله حصه موجود وي، نو بیا به دا ایون معرب وي، دا به بیا معرب وي. او دویم حالت وګوره همدقه شان چې دا ایون نه دی، ایون دا مضاف نه وي او دا کومه جمله چې ده کنه د دې د اوله حصه موجود نه وي، صدر سیلا موجود نه وي، په خپله دا مضاف هم نه وي او دا سیلا چې ده کنه د دې د اوله حصه موجود نه وي. داسې وي ایون قائم، ایون قائم. نو په دې حالت کې دا ایون چې دی دا به معرب وي، دا به معرب وي. دریمه خبره واورئ چې دا ایون مضاف وي، ایون مضاف وي او صدر سلم موجود وي. لکه ګورئ ایو هم، ایو دا مضاف شو او دا هم ولا مضاف الیه شو. نو ګورئ دا ایو مضاف ته او هم مضاف الیه ولا شته او د دې سلې هغه صدر سلم موجود وي. لکه داسې ګورئ ایهم هو قائم، ایهم هو قائم، ایهم هو قائم. نو ایو مضاف او هم مضاف الیه، مضاف مضاف الیه دا اسم موصول شو، دا څه شو؟ اسم موصول. هو مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه صله شو. نو دا موصول او صله دا د جملې یو جز جوړیږي، بیا د جملې پورا یو جز جوړیږي. ٹھیک شو؟ نو ګورئ چې کله ایون مضاف نه وي او صدر صله موجود وي، صدر صله د صلې اول حصہ موجود وي، نو بیا به هم دا ایون معرب وي. کله چې ایون مضاف نه وي او د صلې اول حصہ موجود نه وي نو په دې حالت کې به بیا دا ایون معرب وي. کله چې دا ایون نه دی، ایون دا مضاف وي او د مضاف الیه موجود وي، مضاف او مضاف الیه موجود وي. ٹھیک شو؟ او د صلې اوله حصہ موجود وي. ګورئ دلته دا اوله حصہ موجود ده، نو په دې حالت کې به هم دا معرب وي. دې دریو حالتو کې به معرب وي، ایون به په دې دریو حالتو کې معرب وي او یو حالت کې به مبني وي. یو حالت اکم حالت ته چې دا ایو خو به مضاف وي، دا ایو به مضاف وي، د مضاف الیه به موجود وي، خو دا صدر صله به موجود نه وي. لکه ګورئ دلته کې ګوره ایو مضاف ته خو دلته کې صدر صله موجود ده او همدقه شان دا ایو به زه اوس مضاف کم، ایهم ایو مضاف شو، دا هم ولا مضاف الیه شو. او ایهم قائم، قائم. وګورئ درې څلور وانه حالت جدا جدا دي. ایون دا مضاف نه دی او صدر سلم موجود ده، هو قائم. ایون مضاف نه دی او صدر سلم موجود نشته. ٹھیک شو؟ ایو مضاف هم نه دی، صدر سلم موجود نه ده. ها د دریم قسم کې وګورئ ایو مضاف ته او صدر سلم موجود ده، ایو مضاف ته صدر سلم موجود ده. څلورم قسم کې وګورئ ایو مضاف ته، ٹھیک شو، او صدر سله نشته. نو په دې حالت کې نه دی، په دې حالت کې دا ایو چې دی کنه ایو دا مبني دی، په دې یو حالت کې مبني دی او په دې دریو حالتو کې معرب دی. ایون چې مضاف نه وي، مضاف نه وي او صدر سله موجود وي، هو قائم کې دا هو صدر سله ده. نو ګورئ صدر سله موجود ده، ایون دا مضاف نه ده او صدر سله موجود ده، نو په دې حالت کې به هم دا معرب وي. ایون چې دا مضاف نه دی او صدر سله موجود نشته، د سلې اوله حصہ موجوده نه ده، نو په دې حالت کې هم دا ایون معرب دی.
ایون چې کنه ایون دا مضاف ته او صدر سلم موجود ده نو په دې حالت کې بیا ایون معرب ده په دې درو وړو حالتو کې معرب ده او چې کله ایو مضاف وي او صدر سلم موجود نه وي نو بیا به دا ایو چې کنه دا به بیا مبني وي نو په دې یو حالت کې به دا ایو دا مبني وي او په دې درو حالتو کې به ایو معرب وي ٹھیک شو جی اوس وګورئ زه تاسو ته د دغه استعمال طریقه خیمه لک ترکیب به موږ تاسو به ان شاء الله په دغه باندې پوه شئ نو دا اسم موصول چې کنه د دې لپاره صله لازمی وي دا د صله محتاج وي او صله کې صله چې همیشه لپاره پورا جمله وي او هغه جمله کې چې کنه هغه جمله کې یو ضمیر وي چې هغه د صله ته راجع وي ٹھیک شو ګورئ اوس لکه ګورئ جاءني أبوه عالم جاءني الذي أبوه عالم جاء معنا دا راغه نی معنا زما خواله جاءني زما خواله راغه الذي هغه سړی ابوه چې د هغه پلار عالم دی زما خواله هغه سړی راغه چې د هغه سړی پلار عالم دی نو ګوره جاء فعل دی او دا یا ضمیر دا دغه دی یا دغه دی ضمیر دی او د واحد متکلم یا ضمیر واحد متکلم دی او دا نون چیرې دی نون ته نون وقایه وای نو جاء فعل دی او دا یا چیرې کنه دا ضمیر واحد متکلم والا نو دا ولا مفعول به دی الذي اسم موصول دی ابو مضاف ته ها ضمیر مضاف الیه دی مضاف الیه دا مبتدا شو او عالم خبر شو نو مبتدا خبر چې دا جمله اسمیه خبریه صله شو د اسم موصول لپاره او دا اسم موصول د خپل صله سره دا د جاء د لپاره فاعل شو نو جاء فعل دا الذي ابوه عالم دا ولا فاعل شو دا ټول جمله ورلا فاعل شو او دا یا ولا مفعول به شو نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شو اوس مې درته دلته کې دا ترکیب حل کول تاسو په دې باندې بیا ډېر خولي پوښوي وي خو زه را سره نشته په بورډ کې نو کوشش وکوم چې اوس هم طریقه جوړ کو نو دا جاء چې دا فعل دی جاء فعل دی نون ته نون وقایه وای او دا یا ورله مفعول به دی واحد متکلم مفعول به دی الذي اسم موصول ابو مضاف دا ها ضمیر وګوره دا ها ضمیر دی الذي تراجی دی ما تاسو وی چې په صله چې کنه ابوه عالم دا ابو مضاف ها ضمیر مضاف الیه مبتدا عالم خبر دا مبتدا او خبر چې دی کنه دا جمله اسمیه خبریه صله نو په دې صله دا صله یو جمله وی او په دې جمله کې یو ضمیر وی هغه دی الذي اسم موصول تراجی وی ٹھیک شو نو ګورئ دا ابو مضاف ته او دا ها ضمیر مضاف الیه دی مضاف الیه نو مضاف الیه دا مبتدا شو او دا عالم چې کنه دا ورله خبر دی نو دا مبتدا او خبر دا صله شو دا جمله اسمیه صله شو نو دا صله د خپل موصول سره دا موصول د خپل صله سره دا موصول د خپل صله سره دا فاعل شو د جاء فعل لپاره نو جاء فعل د خپل فاعل او د مفعول سره جمله فعلیه خبریه شو نو ان شاء الله د دې بیا تاسو ته ډیر تفصیلی ترکیبونه کوم خو خپل آسان ترکیبونه وکوم او یو ترکیب په یو بورډ باندې حل کوم ان شاء الله نو امید دې په دې باندې تاسو پوښوي یو ځل بیا ووري او مختصر غونته د اسم غیر متمکن دریم قسم
سوم معنا د اسماء موصوله دا د اسم غیر متمکن دریم قسم دی چون الذي اللذان اللذین الذين التي اللتان اللتين اللاتي اللواتي ما من ايون او ايتون دا اسم دتا اسماء موصوله وي او الف دا سه الف لام چې د الذي په معنا کې وي او دا الف کم یو الف لام وي دا د اسم فاعل او اسم مفعول په دې اسم فاعل او اسم مفعول د پاسه چې کړه دا د په شروع کې چې کړه د الف لام ولګي نو د دې معنی وي الذي ٹھیک شو لکه الضارب دا ضارب اسم فاعل دی ٹھیک شو اسم فاعل دی بمعنى الذي ضرب یا الذي يضرب ٹھیک شو المضروب دا اسم مفعول دی نو د په شروع کې الف لام راغی نو د دې الف لام معنی دا الذي ٹھیک شو او د مضروب معنی بیا راځي ضرب یا يضرب دا مجهول صيغه به استعمال کې او زو چې دا د قبيله بني ته په جبه کې چره کنه نو د دې معنی دا الذي د قبيله بني توي په جبه کې زو معنوي الذي لکه جاءني ذو ضربك جاءني ذو ضربك معنی دا جاءني الذي ضربك بدان کې ته پوه شې چې ايون او ايتون معرب است چې ايون او ايتون معرب دي بیا می تاسو د ايون او د ايتون سلور د استعمال سلور طریقې خو دي په درو طریقو کې ايون او ايتون دا معرب دي او په یو طریقه کې بیا مبني دي کومه طریقه ده چې په کوم کې دا مبني وي چې دا ايون مضاف وي ايون یا ايتون دا مضاف وي او د مضاف الیه موجود وي او د صلی اولنۍ حصہ موجوده نه وي د سلی اولنۍ حصہ هغه اولې حصے ته صدر سلا وای ٹھیک شو هغه موجوده نه وي لکه ايهم قائم یا ٹھیک شو همدغه ايهم قائم دا ايهم قائم لکه څنګه قران کې راځي لننزعن من كل شيعة ايهم اشد ايهم دا ايو مضاف ته هم مضاف له او اشد چې کنه اشد دا ولا بیا دغه سیلا راځي نو دغه د دې کې صدر سیلا محذوف ته هو پکې محذوف ته نشته پکې نو ايهم قائم په یو حالت کې دا مبني دي دا ايون او ايتون ممدق شانت دي او دا درو حالتو کې مبني دي معرب دي په درو حالتو کې معرب دي ها اوس یو بل خبر وګورئ مونږ دلته کې وی اسم فاعل او اسم مفعول یو ګورئ دا یاد کړئ یو فاعل وی او یو مفعول وی یو فاعل وی یو مفعول وی یو اسم فاعل وی یو اسم مفعول وی اسم فاعل او اسم مفعول ستوي او فاعل او مفعول ستوي ګورئ زه ما ضرب زیدن نو اوس دا زید چې کنه زید نو دا وګورئ دا دغه دی دا دلته کې فاعل دی د ضربه فعل لپاره دې ته فاعل وای لکه ضربه زیدون ضربه حامدون ضربه بکرون وغیرہ وغیرہ کنه نو دا ضربه چې دی دا فعل دی او دا بکرون ولا فاعل دی یا ضربه فعل دی او دا زید ولا فاعل دی نو دې ته فاعل وای او اسم فاعل ستوي اسم فاعل هغه یو خاص وزن ته وي چې هغه د فاعلون په وزن وي لکه ضاربون نو ګره دا زید دا د ضاربون په وزن نه دی خدا د ضربه فعل لپاره فاعل دی او ګورئ ضربه دا فعل دی او دا تو ورله واخله قاتل یا قتل قاتل قتل وکړو یا ظلم ظالم ظلم وکړو نو دا ظالم قاتل حامد دغه شانته ضارب او دغه سامع فاتح دغه ته اسم فاعل وای او ضرب زیدن ضرب بکرن ضرب داسې یو بل یو اسم ورسره واخله نو دغه ته فاعل وای ٹھیک شو او فاعل مفعول او اسم مفعول څه ته وای نو مفعول هغه ته وای چې هغه له فعل نسب ورکی لکه ضرب زید حامدا ضرب زید بکرن ضرب زید محمودا ٹھیک شو نو ګورئ د محمودن حامدن بکرن دغه ګورئ د فعل ولا نسب ورکون دته مفعول وي او اسم مفعول څه ته وي چې د مفعول په وزن باندې وي نو هغه ته اسم مفعول وي نو امید ده په دې باندې تاسو پوه شوي دا درس ځان سره خپل سکرین شاټ واخلئ ویری کوي او دغه ځان سره یاد کوئ ان شاء الله تاسو په دې باندې دا مخکې غټ کتابونو کې په دې باندې بیا ډیر بحث کوو
خو دلته کې مختصر مو او ان شاء الله دا به بیا مونږه مخکې چې کوم را روان دي درسونه په هغې کې به د دې مکمل بیا ترکیبونه هم کوو او تفسیري به وایو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. خصوصي خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، خصوصا زما شیخ حضرت شیخ شهید ادریس صاحب رحمه الله ډیر زیات په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ او داغه د علم او داغه تقوا، داغه پرهیزګاری، داغه اخلاق ټول صفات ته الله مونږ لرا کې مونږ شاګردان یو، الله دې هغه صفات مونږ کې پیدا کړي او دعاګانې ورته خصوصي کوئ. مونږ تم دعا کوئ الله د زړه صبر راکړي. راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.